کوله د ته به دې له فلانی شیز کې او نن سبا خو یو ډبل بیټ هم کم از کم په لاک روپۍ باندې که نه او زمونږ خلک روان شي حج او عمرې ته صحیح ده که نه او بیا زمونږ د حج عمره چې مونږ کله کوو نو د هغه زوی چې کله یې هغه پوسټ وکړي زما الحمدلله پلار لاړې حج ته هغه ته نو زه هم چې د حج د 12-14 لکه روپۍ چې کمې دي که نه 12-14 لکه روپۍ په یو حج چې لګي چې دا 8 لکه روپۍ راوالي او خپل د ګاونډي غریب د یو جینۍ ته واده وکړي یا خپل داسې بل دغه سر د پاره یا داسې کور یا څه وکړي نو آیا د دې حج نه به وله دا معتبره نه شي؟ دا خبره دی وکړله د دې جواب به ته لږ درکړم دی کې خطا یې ته ګوره حج چې کوم دی دا فرضي عمل دی یا عمره کول په ژوند کې یو ځل باید سړی وکړي ټیک ده که یو سړي سره الله ډېر مال ورکړی ډېر ماله هغه دې د غریب سره چې کوم په ګاونډ کې د هغې سره هم ښه وکړي خو دا سوال اصل کې په دې باندې پکار دی موږ له چې موږ داسې ووایو چېرې یو سړی په واده باندې 10 لکه روپۍ لګوي نو دا دې په 10 لکه ولګوي دغه 10 لکه د ګاونډي له ورکړي خو د حج په باره کې وغیره حج خو فرضي عمل دی چې اوس دې وشو و دې نه کو الله دې به جهنم ته رسوي صحیح ده او نور د ګاونډي سره ښه سلوک پکار دی په دغه وخت کې چې کله یو انسان دی په ودونو باندې فضول خرچي کوي یا دغه شانتې نور یا د حج نه چې راځي دغه ګاډي ګل کوي دغه د غریب له به ورکړي داسې به ووایو بالکل مفتی صاحب یو په بله کوم کسان ډېر شو پوښتنه بله کوم دا سره ټوپۍ چې کومه ده که نه سره ټوپۍ پرون ماته یو مفتی بیان پیرده که نه لکه ویل دا ټوپۍ په سرول چې کوم دي که